الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. رواه الترمذي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام محترمو، زمونږ د پاکستان په تاریخ کې 7 ستمبر دا یو ډېر لوی اهمیت لري. نن اگر چې د جمعې ورځ د 8 ستمبر دی، لیکن دا پرونی ورځ 7 ستمبر 1974 دا یو ډېر لوی اهمیت لري زمونږ د عقیدې په لحاظ سره. او که زه دا ووایم چې د قیامت په ورځ باندې مونږه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخې ته د سترګو د غړولو قابل به یو انشاءالله د دې ورځې د وجې نه به وي. مونږ مسلمانان یو. پس مسلمانان یو. نو ګوره یاد ساتئ زمونږ بنیادي 3 عقیدې. زه د هغې تفصیل ته نه ځم، خو هر مسلمان له پکار دی چې ده ته پته ده چې زه مسلمان یم، ما کې ایمان دی ولې دی. نو په هغې کې د ټولو نه اولنۍ عقیده توحید دی. موږ الله وحده لا شریک ذات ګڼو. د الله سره په دې تمامه خدایي کې هیڅوک هم شریک نه ګڼو. زمونږ دا عقیده ده چې دا ټولې دنیا نظام دا یو الله پیدا کړی. زمونږ دا عقیده ده چې دا سم نو هم الله موجود، او چې نه نو هم به الله موجود. هو الاول والآخر. الظاهر زمونږ دا عقیده ده چې الله ظاهر هم دی، ښکار هم دی. به دې قدرتونو ته ګوره چې ښکار هم دی. خو الباطن چې حقیقت معلومه چې کله نه دی او د څه نه جوړ دی او څنګه دی، نو دا باطن دی. دې نه ته نیو زمونږ کې صرف عقیده نو دې ته وایي الله. دا زمونږ عقیده ده توحید. دویمه عقیده زمونږ د رسالت د ځکه مسلمانان یو چې د آدم علیه السلام نه راواخله تر د پیغمبر علیه السلام پورې څومره انبیا راغلي، موږ ته نومونه معلوم دي نه دي معلوم، پیژنو نه پیژنو. یو امتی ورسره راغلی، 2 ورسره راغلي، یو هم ورسره نه دی راغلی. ټول دنیا ته کامیاب راغلي، کامیاب تلي په ټولو زمونږ ایمان دې ته رسالت. ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. قرآن وی پیغمبر علیہ السلام ته د ډیرو پیغمبرانو تذکره وی مونږ کړی دا، د ډیرو نه ده کړی. نو چې د کومو تذکره شته هم پې زمونږ ایمان دی، او د کومو نشته هم پې زمونږ ایمان دی. او د قیامت پر ورځ تمام انبیا به د الله په دربار کې کامیاب او کامران را پاسي.
اوس د دې رسالت په دې عقیده کې زه تاسو ته لږ وضاحت کوم، خو د هغې نه مخکې هغه درېم عقیده ذکر کوم د بعث بعد الموت، چې یاره د مرګ نه پس یو نوی ژوند ناروان دی، ځنکدن دی، موږ نه دی لیدلی، قبر دی، عذاب دی، موږ نه دی لیدلی، په قبر کې د جنت باغچې دي، موږ نه دی لیدلي، بیا دوباره دنیا ورانېدل دي، د الله مخې ته ودرېدل دي، او دا وجاء ربک والملک صفا صفا فرشتي، او الله تعالی دا به مخامخ راشي د حساب کتاب دپاره. دا نظارې اوس موږ نه دي لیدلي، لیکن زموږ په ایمان دی. وجیء یومئذ بجهنم، جهنم به راوړی کېږي، جنت به حساب کتاب به ونضع الموازین القسط لیوم القیامه، تله د میزان به ایښودی کېږي. نو که اوس یو سړی وایي چې دا څنګه قبر کې به عذاب وي دا بله، نو دا خبرې که ستا عقل مني که نه مني، په دې باندې زموږ ایمان دی، دې ته وایي بعث بعد الموت، عقیده د بعث بعد الموت. نو په دې درېو عقیدو موږ مسلمانان یو. خو زه تاسو ته د رسالت په دې عقیده کې چې دا د پیغمبرانو د رسالت کوم عقیده ده، نو د دې بیا جزئیات دي. کلي طور زموږ په تمامو انبیاو ایمان دی، لیکن تفصیل او شریعت دا به د خپل پیغمبر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منو. او د دې رسالت په عقیده کې دا خبره لازمی جز ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا زموږ پیغمبر هم دی، خو ګوره یوازې پیغمبر نه دی، اخیرنی پیغمبر دی. د نبی علیه السلام نه پس موږ په یوه تشریح کې پیغمبر نه منو، یو تشریح کې پیغمبر نه منو. زمون پیغمبر علیہ السلام دا اخیرنی پیغمبر دی، او د نبی علیہ السلام په دې اخیرنی پیغمبر کېدو باندې زمون سره د 100 نه زیات آیتونه دي په قران کې، او د 200 نه زیات احادیث مبارکه دي. او زه عام طور باندې چې کله بیان داسې موقع باندې کوم، نو زه وایم چې کوم خلکو ناظره قران نم دی ویلي، هغه ته زه قران په اولنۍ صفحه کې یو دلیل ورخه مدارن سره یاد وسات. تاسو د الف لام میم شروع کینو پدې کې وای ایماندار څوک دي؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک. ایماندار هغه ته وای چې په هغه قران ایمان دی، نبی رسول الله ته وای چې کوم پتا نازل شوی دی. نو په نبی رسول الله کوم قران نازل، په کوم کتاب نازل شوی؟ قران. نو ایماندار به ته اله جوړیږي چې ته کله په هغه قران ایمان راوړې کوم چې په نبی رسول الله نازل شوی، او وما انزل من قبلک، او په هغه قران په هغه کتابونو باندې ایمان راوړي کوم چې ستانه مخکې نازل شوی دي. نو معلومه ده شو چې د ایماندار جوړېدو لپاره په هغه کتاب ایمان راوړل پکار دي کوم چې په نبی رسول الله نازل دي، او کوم چې د نبی رسول الله نه مخکې نازلو. نو که د نبی رسول الله نه پس بل پیغمبر راتله، یا د نبی رسول الله نه پس بل کتاب راتله، نو په دې آیت کې به لیکلي وي چې ایماندارۍ لپاره څه شرط دی؟ ایمان راوړل په قران، د قران په مخکینو کتابونو، د قران په وروستنو کتابونو، د قران نه وروستو کتاب پکې قران ذکر نه. معلومه ده شو چې د قران نه پس بل کتاب نشته، ختم. حالان کې په خوانو څومره انبیا تیر شوي دي، د ټولو په کتابونو باندې ایمان راوړل پکارو، لیکن د نبی رسول الله حواله به ضرور ورکوله. هر پیغمبر د پیغمبر علی السلام د نبی اخر الزمان حواله ورکړي. نو کبیل فرض د نبی رسول الله نه چرته رستو بل پیغمبر دنیا ته راتله، نو پس نه سزا کې خو د نبی رسول الله لګه حواله ورکړي وکړه. قران خو بس اشاره خو کړي وکړه. نو لہذا زمون سره د قران مجید د سوره بقره اولنۍ صفحه زمون سره د دلیل له چې د نبی رسول الله نه پس نه بل کتاب شته نه بل پیغمبر شته. ولی چې مونږ ته وای تاسو ایمان نه وړئ په هغه کتاب چې په نبی رسول الله نازل شوی، او په هغه کتابونو چې د نبی رسول الله مخکې دي لکه تورات، انجیل، زبور او نور صحیفه. نو که رستو چرته څه کتاب راتلی، نو د هغې حواله بدل د قرآن ورکړي. او نبی رسول الله ته په قرآن کې ځای په ځای وایي ولقد ارسلنا رسلا من قبلک. نو د مخکینو رسولانو حواله خو نبی رسول الله ورکړي، او نبی رسول الله له چرتم د رستو نبی حواله نه ورکړي چې ستانه پس یو پیغمبر را روان. نو دا د قرآن آیتونه یا ایها الرسول دغه شان اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام، زه
ان ارسلناک الى الناس کافه زمانه غیت چې ما ته د ټول خلقو د پاره لېږلې او وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین او موږ ته نه لېږلې مگر د ټول عالم د پاره رحمت لېږلې پرګه بګینه دې کړ چې د کمی مت خاوري د پاره یو د کمی د پاره نه یو د کمی نه د ټول د قیامت پورې نو معلومه دا شو چې زمونږ به د الله په توحید ایمانی د قیامت په عقیده بم زمونږ ایمانی خدای سره سره د رسالت عقیده پیغمبران منل تسلیمول خو خپل پیغمبر خاتم النبیین منل دا زمونږ د عقیده حصہ ده ختم نبوت عقیده په یو تشریح کې موږ د پیغمبر علیه السلام نه پس بل پیغمبر نه او ګوره د صحابه په دور کې دا بعضی خبرې الله تعالی تکوینی طور پیدا کړي چې دیوی حل کی چې یار سبا له بیا خلکو ته پدې کې څه مشکلات نه ګوره اختلاف په خپل مابین کې کول دا بده خبره ده لیکن الله تعالی دا اختلاف په صحابه کې پیدا کړو د حضرت علی رضی الله عنه د حضرت معاویه رضی الله عنه د طلحه بن عبید الله او د زبیر بن العوام دا شان د مملکت په امور باندې د دیو په مابین کې اختلاف و سوال دا پیدا کیږي چې یار د مشرۍ د پاره او د کرسۍ د پاره د خلکو د خلافت د پاره په خپل مابین کې ول اختلاف وکړو ها بعضی خلک وایي کنه یاره دا خو علما دي او دا د دم د کرسۍ د پاره منډه وي او دسه نو دا سوال اول په صحابه پیدا کېده نو ګوره یا ساته چې دا اختلاف الله باغوي کې زکه پیدا کو چې هغه وی طریقه امت ته وخی چې که اختلاف پیدا شي به په څه طریقه باندې حل کوي ذاتیات ته به کې نه ځي نو لہذا تکوینی طور بعضی مسئلے الله تعالی د صحابه په دور کې پیدا کړې وي هغه په کې مبتلا کړي نو چې هغه مبتلا کړي نو حل راووت دغه اوس مثلا چې څوک غلا وکړي نو لاس به دې پرې کې نو د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې د نبی رسول الله په مجلس کې په هغه زمانه کې بلا چا غلا کوله وای دا غلا کړي نو الله په زور کړي و دې ته تکوین دی ته وي ځکه چې د نبی رسول الله په دور کې دا کار وشي چې هغه لاس پرې کې چې پته ولګي دغه شان شادي شوده سړي زنا کړي و ماعز نوم رضی الله تعالی عنہ او راغه نبی رسول الله ته زمانه زنا شوه د اقرار وو نبی رسول الله وشو بیا راغه بیا وشو په سلوک پنځم زله نبی رسول الله به د رجم سزا جاری کړه نو کدا کارونه په هغه دور کې نه کېده یا یو بیبي یو خبره وکړه نبی رسول الله ته خپه شو یو میاش نبی رسول الله د بیبيانو نه خپه شو نو کله بیبيانو نه نبی رسول الله نه خپه کېده دوی کې به بیبيانو د ګنا نه کوي چې دا څنګه بیبيانو وي د نبی رسول الله چې نبی رسول الله خپه کو نه داغو په خفغان کې زما استاد پر شریعت جوړي داغو په خپخ وایدو کې زما استاد پر دین جوړي دو نو دې ته په دې نظر باندې ګوري چې دا نه کېده ټول مراغو د سیر نه ګرځېده او بس چې نبی رسول الله خبره کوله او ټول په جمعات کې د ولاړ نه د چانه خطا کېده او نه د چانه قسم ماته دي نه د چانه خلینه طلاق راوته نه څوک د جهاد نه پاتې کېده چې نبی رسول الله ته خپه شو نو چې دا کارونه نه کېدل نو د آیاتونو به څنګه نازلې دي او د نبی رسول الله د شریعت څنګه جوړول نو دغه شان د نبی رسول الله سلام په زمانہ کې دوه کسانو د نبوت داوا کړی و دوه بیا وروسته پیدا شو د یو نوم اسود عنسی دا د یمن او د بل نوم مسلمه کذاب نو دا دروغجن پیغمبران چې د نبوت داوی وکړه نو دا د نبی رسول الله په دور کې ولې پیدا شو ځکه چې نبی رسول الله او صحابه د دې سره سکه چې سبا امت تر دې لپاره تعلیم پری دي نو نبی رسول الله د یمن گورنر ته خط ولېګو او چې یاره د دې سړي غم پکار دی نبی رسول الله دا اوس د سی ورځې چې نبی رسول الله بیمار دی د دنیا نه د رخصتې دوه وخت نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د وحی په ذریعہ باندې پته ولګیدا چې هغه د نبوت داوی چې کړي واغه دروغجن پیغمبر هغه د یو مسلمان غیرتی د یو صحابي چې نوم فیروز دیلمی رضی الله عنه داغه د لاس مردار شو دای حل ده نو دا د نبی رسول الله په دور کې دروغجن پیغمبر هغه مرګ ته ورسید نو دیو جنا دا دای پیدام زکه کوچیار امت ته تعلیم ملاوي شي چې د دې قسمه کسانو سبق قطعا رعایت نه کوي چې د نبوت داوا کوي بس ختمه وي خو
د باچا او د سلطنت د قانون لاندې، ولې چې نبی رسول الله په خپل د سلطنت امیرونو د امیر په اجازه سره دا کار شوی، انفرادي نه. نو بهرحال دا خبره چې ده نو دا الله تعالی زکه پیدا کړ. دویم چې ده نو دا مسلمه کذاب خو داغه خلاف د تحریک چلولو، داغه خلاف د اقداماتو کولو نه مخکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دنیا نه تشریف یووړ. چې څنګه پیغمبر علیه السلام وفات شو نو په ټول عرب کې خوره شوه چې پیغمبر علیه السلام د دنیا نه لاړو. نو څه خلک نوي مسلمانان شوي وو، نو هغوی بیرته مرتد شو، وایي چې نبی علیه السلام د دنیا نه لاړ، دین ختم شو، موږ واپس خپل پلار نیکه دین نه لاړو. یوه فتنه د مرتدین وه. دویمه فتنه د مانعین زکات وه چې موږ مسلمانان یو خو زکات دا به نه ورکوو بیت المال ته. او دریم دغه مدعیان نبوت چې د دروغجن پیغمبر مسلمه کذاب سره ودرېدو. دا فتنه एकदम ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته مخامخ شو. نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو هغه لشکر چې کوم نبی رسول الله د نصاراو خلاف شام ته لېږو، د اسامه ابن زید رضی الله عنه په سربراهۍ کې دا غیزان لوګت تفصیل لې. اول هغه لشکر ولېږو د مرتدینو خلاف لشکر ولېږو چې کوم مرتد شوی هغه هم سیده کړو. د مانعین زکات خلاف لشکر ولېږو او د مسلمه کذاب او په هغه زمانه کې یو بل پیغمبر او چې ځان دروغجن پیغمبر طلیحه اسدی به وته وایو او یو خزم په کې را پاسې ده داغه سجاح نوم هغه زم پیغمبرم ولزم پیغمبرم دیو دا خیالو چې پیغمبر علیه السلام د دنیا نه لاړ و چې دین څه سکه جو هغه بکې پته وته نو چې دا خطرناک سپایې نه پریخي. نو په دغه وخت کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه 2 کال خلافت کړه، خو 2 کال د سي منډه والي چې کې ناستل. عمر رضی الله عنه ته فرمایل وای دا نبی رسول الله چې کوم لشکر په خپل ژوندانه باندې لېګه د اسامه ابن زید نو دا ملېګه، ولی چې هغه بیا نبی رسول الله وفات شو هغه لشکر پاتې شو، ولی چې مونږ ته اندرونیم ډیر زیات ضرورت دی او په دې ټول عربو کې یو انتشار خور دی. نو لهدا هغه وینا حضرت عمر رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې نه قطعا د نرمۍ ورځې نه دي چې د نبی رسول الله په زمانه کې بچا په زکات کې اوخ ورکاو نو پړې به مو ورکاو، که اوس دیو زکات ورکې خدا پړې نه ورکې ام به جهاد کو. دا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه کمال چې په ظاهر عمر رضی الله عنه سخت کاریدو، ابو بکر صدیق رضی الله عنه نرم ښکاریدو، لیکن نن هغه ته مشریه والا شو نو په هغه باندې الله تعالی د مشریه هغه فراست کولاو کو. نو نن د نرمۍ ورځ نه و ویل خصم سختی وکاو او د اسامه ابن زید لشکر مولېګو په مرتدینو پسې موګرځېدو، په خپل په لشکر کې وته. نو د دین هغه ټول عربو کې چې کم ایمان نه وتی خلک واغه وېریدو ویل کدا خو د خپل پیغمبر په وفات موصلی نه دی بیلې دی خو سم پاسونو سواري. نو دا غي سره الله تعالی ډېری فتنې د تم کړي ختم کړي. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ولېګو په دې طلیحه اسدی پسې نو مقابله وسو وکړه د مسلمانانو لشکر. خالد ابن ولید رضی الله عنه له شکست ورکو او دغه طلیحه اسدی و تختیدو. واجبہ خبردار از بتا است واجبہ خبر وکم چې دې سړی د نبوت داوا کړي و طلیحه اسدی د مسلمانانو سره جنگ مو او د لاس ډېر خلک مردارم شو، لیکن د ترسو ایمان نصیب شو بیا مسلمان شو. ولې چې د مسلمانانو د لاس ژوندې و تختید نو ژوندې و تختید نو ډېر عمر پسې بیا توبه دوباره وستو بیا اسلام کې داخل شو. وې عمره بیا وکړي ورستو زمانہ کې بس دا الله یو عجیب نظام. نو د نبی رسول الله په دور کې یو دروغجن پیغمبر دا واصل جهنم شوی دی چې دا غنوم دی اسود عنسی. د نبی رسول الله نه پس د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې طلیحه او د دسه جنگ وشو، دیو ته شکست ملاو شو، دی و تختید دی مسلمان شو. اوس پاتې شو دوه دروغجن پیغمبران، د یو زنانه او سجاح او یو مسلمه کذاب. د سجاح زنانه ته چې پته ولګیدا دا مالدار زنانه ونه خلک وسره په پیسو باندې بدل لخرونو کې شامل. نو دا چې پته وته ولګیدا چې اوس د مسلمانانو لشکري مینه پرې نو تختید او لاړه د مسلمه کذاب سره او هغه ته ویل چې راځه د شکار کو دوانه په شریکه د مسلمانانو مقابله کو.
او دا پیغمبري به زما او ستا په مابین کې نیمه نیمه ما او ستا په مابین کې به پیغمبري نیمه نیمه نو او ټیک ده او دواړه کېناستو نکاح یې وکړ. نو دې ښځې ته د خپل کسان شابات بار ناستو. نو چې راووتو نو د خپلو کسانو دې تپوس وکړو وایي ته خو زمونږ پیغمبر یې او د دې بل پیغمبر سره دې نکاح وکړه نو په مهر کې دله څه درکړو؟ نو هغې خو تشه تور رالیږلې وه. نو بېرته لاړه دا ښځه او مسیلمه کذاب ته وایي زما نه هغه خپل خلک تپوس کوي چې تاله په مهر کې څه درکړو؟ هغې وایي زه ورته ووایه چې د سار او د ماسوتن او د سار مونځ مې نه د ماپ دا څه ګپ دی. نو دا مسلمه کذاب دغه سجاح زنانه امتیانو ته دا دوه منځونه ماپ چې کوم ډېر ګران دي ماسوتن او د سحر. دا بکواسیات. د دې مقابله ابو بکر صدیق رضی الله عنه دوه کسان نه لیږلي، یو عیینه بن محصن رضی الله عنه او یو عکرمه چې د ابو جهل زوی دی اوس مسلمان دی او د چاره طرف نه جنگيږي د مسلمانانو. هغه په دې مسلمه کذاب پسې راغی. اول ته خالد ابن ولید رضی الله عنه ته ویلو چې طرف طلحه سدینه وزګار شنو راځه په. نو دا درې لشکري په مسلمه کذاب رالی او جنگ وشو، خو سخت جنگ وشو او تر دې پورې چې حافظ قرآن دې ته جنگ امامه وي. حافظ قرآن صحابه به ډېر شهیدان شو. په هغه زمانه کې د په دوه غتو کې بند قرآن نو لیکل شوی، زیات تر قرآن په مختلفو پاڼو لیکل شوی او زیات تر دا قرآن خلکو ته زبانی یاد. نو پاغه کې 700 پورې حافظ قرآن صحابه شهیدان شو در سره پر د ختم نبوت د پاره. یا ساده چې پیغمبر علی السلام د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لس کاله جنگونه کړي، بدر یې کړي، احد یې کړي، خندق یې کړي، فتح خیبر شوی دا، تبوک شوی دی، جنگی موته شوی چې ټوټل مړي بګی راوالي نو 254 255 بګی نه دي شي د نبی رسول الله په دور کې. ولی د نبی رسول الله جنگ ډېر د حکمت نه ډک اسی به د خپید رب ولی رول به خو نبی رسول الله رحمت للعالمین سوګر ډېر نه دي قتل کړي. ها چې کوم به حد نه وته هغه به لري کاو، لیکن دومره قتلونه د نبی رسول الله په دور کې نه دي شوي څومره چې د یو ختم نبوت د عقیده د لپاره صحابه قرباني ورکړي. 1200 یو روایت کې راځي چې صحابه شهیدان شو، 700 کې صرف علما او حافظان. نو چې د امت نه 200 یلکه صحابي عام عالم هم نه چې صحابي 200 صحابه به شهیدان شوي دي. هغه چې هغه حافظ قرآن ځکه د مسلمانانو سبیا غم پیدا شو یاره اوس دا قرآن داسې په دوو پاڼو کې بند، داسې دوو غتو کې بند لیکل غواړي. دا د دې جنګ نه پس لیکل دا غي عام طور موږ پر تفسیرونو کې تاسو ته دا غي وضاحت کوو. مخکې دا قرآن نیم بل داسې لیکل شي او یو سورت به داغه سره لیکل شي نور به ټول د زبانی یاد داسې په دوو غتو کې بند قرآن دا د نبی رسول الله په دور کې نو ډیر کارونه نبی رسول الله خلفای راشدینو ته پریښو. نو دا د صحابه په دور کې دا کار شوی. دا مونږ چې بعضی خبره کوو چې یاره دا کار خلفای راشدینو کړه ځکه مونږ کوو. بعضی خلک وایي یاره مونږ خو د خلفای راشدینو کلمه نه ده ویلې، مونږ د پیغمبر علیه السلام نه او مقله کم پیغمبر کلمه چې مونږ ته ویلې دا هغه راته ویلې د خلفای راشدینو منئ بیا به ستاسو کار. نو لہذا ډېر خبرې داسې دي لکه د جمعې د ورځې دا دویم اذان دا د عثمان غني رضی الله عنه په دور کې دی. دغه شان مختلف قسمه احکامات او دا قرآن چې بلې دوو غتو کې دی. نو بعضې سړي به د قرآن په دوو غتو کې نیولی او تا ته به وایي یاره د خلفای راشدینو چې څه کړي د هغې موږ نیو ذمهوار، حالانکې قرآن به لاس کې نیولی دا بیا ولې راغستی دی. دا خو بلې دوو غتو کې بند شوی هم د خلفای راشدینو په دور کې دی. خو بهرحال زه خبرو ته نظم خو د مسلمه کذاب خلاف جنگ وشو او مسلمه کذاب پکې مردار شو. او تاسو ته پته ده چا د لاسه مردار شو؟ د حضرت وحشی رضی الله تعالی عنہ. دا هغه حضرت وحشی دی چې چا په احد کې د پیغمبر علی السلام تر حضرت حمزه رضی الله عنه شهید کړو. دا پټم کې نو مسلمان نو د په نیزه باندې وشتو او نبی رسول الله سلام تر چې دین هغه شهید شو. بیا د روسو زمانه کې د مسلمان شو. نو نبی رسول الله نو دې پټ یو ګوت تناسو نو چاو ته جو وحشی راغله دی او ایمان قبلې یعنی اسلام کې داخليږي. نبی رسول الله وی راي نو چې راغی نو ایمان هغه یریدو چې اوس به و چې قتل یې کوي. نبی رسول الله ویل چې یو کس ایمان نه وړي نو دا ماته غوره دینه چې دا جهنم ته لاړ شي او زه دې ناکام او نامراده پرېږدم، بالکل په اسلام کې داخل شي.
خو بیا یې ورته ووایي چې ته ما ته خپل تره قصه وکړه چې زما تره خو په ورځ ګڼه ګوڼه و موږ ته پته ونه لګېده خو تا څنګه شهید کړی. نو ده ورته ټوله واقعه بیان کړه چې زه صرف او صرف ستا په تره پسې راغلم، ولې زه غلام و غلامان وام ته ور په جنګ کې حصه نه اخېسته، خو ما ته خپل آقاګانو ویلي چې دا مړ که نو موږ به دې آزاد کړو، ولې چې په بدر کې د ده لاس زموږ ډېر مشران ته دي. نو حضرت حمزه رضی الله عنه د زمري په شان حمله کوله، وایي دوه درې ځل ما ته را مخامخ شو خو موقع رانه خطا شوه. وایي زه ورته یو ګوټ کې ناست وم، وایي داسې د حملې نه دوباره واپس را روانو په اس سورو او بس ما پې د زهرو اوبه ورکړی شوي نیزه وه دا مې په ور پرېښوده. وایي هغې په سینه کې لاړه او د شاته په ولي تې ووته او بس وایي را پرېوته. وایي عمر وایي دې حضرت وحشي رضی الله عنه دا واقع بیانولو نبی رسول الله ته جړل. بیا ورته وایي چې ګوره مسلمانه مې زما صحابي مې وګوره ما له به ډېر مخې له نه راځي، ولې چې ستا سره زما د غم د تره غم هغه تازه کي. دغه وحشي رضی الله عنه وایي چې ما د دنیا د مسلمانانو د ټولو نه بهترین انسان زما د لاسه تللی دی، زه به د دنیا د ټولو نه بدترین انسان نن بوزم د دنیا نه لیږم به چې دا کفاره ادا کړم. نو دا دروغجن پیغمبر مسلمه کذاب دا د چا د لاسه لاړ؟ دا د حضرت وحشي رضی الله عنه د لاسه مردار شو. او بیا به ویل کفاره مې ادا کړه چې کافر ما نو مسلمان حضرت حمزه رضی الله عنه مې د لاسه تللی. نبی علیہ السلام ګوره دا یو حدیث هم دی، وایي د قیامت په ورځ باندې فرشتي په دې باندې به ډېر غټ تعجب کوي چې یو کس به د بل د لاسه مړي او دواړه په جنت کې. نو وایي دا څنګه؟ نو دا یو کافرو نو هغه مسلمان د لاس نه مړ شو نه جنت ته لاړ، وروستو دی مسلمان شو دیم شهید شو دیم جنت ته لاړ. نو قاتل او مقتول دواړه په جنت کې. نو دا هغې داسې نظاره. نو مسلمه کذاب دا د مسلمانانو د لاسه مردار شو. په دې جنگ کې واجبه کار دا وشو چې یو صحابي د مسلمه کذاب په لشکر کې ولاړ دی، یو کس سره میلاو شو. هلکه وایي ته خو هغه نه وې مدینې ته چې راغلی وې؟ ویل بلکل درغلی وم. وایي تا خو په پیغمبر علیه السلام ایمان نه راوړی؟ وایي راوړی مې. نو وایي بیا او وایي تا ته دا پته نه ده چې پیغمبر علیه السلام رښتونی پیغمبر دی او ستاسو دا چې کوم دی دروغجن پیغمبر دی؟ او دا راته پته ده. نو بیا ولې ولاړې؟ وایي ستاسو د قبیلې د رښتونی پیغمبر نه زموږ د قبیلې هغه دروغجن پیغمبر هزار درجې دی. داسې په قومي عصبیت کې ولاړو. نو بهرحال مقصد مې دا دی چې پیغمبر علیه السلام باندې زمونږ ایمان دی، په تمامو انبیاو باندې ایمان دی. ایمان په نبی علیه السلام چې زمونږ دی نو زمونږ داسې ایمان دی چې پیغمبر علیه السلام زمونږ پیغمبر دی خو اخرنی پیغمبر دی. دا د ایمان حصہ دی. او ما تاسو ته د هغې دلیل ووایو چې د قرآن په اولنۍ سپاره کې لیکلي چې اهل ایمان هغې ته یؤمنون بما انزل الیک، هغه سړی به ایمانداري چې نبی علیه السلام ته وایي چې په تا کوم کتاب نازل دی په دې ایمان نه وړي، او ستا نه مخکې چې کوم کتابونه دي په هغې ایمان نه وړي. د رستنو حواله نه ده ورکړې. معلومه دا شو نبی علیه السلام نه وروستو کتاب نشته، د نبی علیه السلام نه وروستو پیغمبر نه. دا د قرآن په اولنۍ صفحه کې زموږ سره دلیل دی. بل صراحتا قرآن وایي ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی الله علیه وسلم په تاسو کې د هیڅ چا پلار نه دی، خو د چا پلار نه دی، د نارینهو کې د چا پلار نه دی. ولې؟ د څلورو جینکو پلار چې د هغې زینب نوم دی، رقیه او ام کلثوم او زینب فاطمه. نو ځکه ویل چې د نارینهو کې د چا پلار نه دی. ها د ماشومانو پلار دی، د یو زوی نوم قاسم دی، د بل نوم عبدالرحمن عبدالله یا طاهر، او دریم چې دی نو هغه ابراهیم. دا درې بچي د نبی علیه السلام خو ماشوموالي کې وفات شوي و هغه رجالو ته نه ورسېدلي. رجال هغې ته و چې بالغ شي. دا پیغمبر علیه السلام په تاسو کې د نارینهو پلار نه دی، ولکن رسول الله و خاتم النبیین، دا د الله رسول دی او اخرنی پیغمبر دی. خاتم مهر ته وایي، مهر ته خاتم مونږ په معنا د ختم الو، ختم نه مهر. چې کله سړی یو درخواست ولیکي مهر پې وایي، د مهر نه پس به بیا ګوتې نه وي، بس دا ختم. په دې باندې مهر والی شوی دی د نبی علیه السلام په ذریعه باندې. نو لہذا د احادیثو په رڼا کې دا مې د قرآن د یو څو آیاتونو حواله درکړه، او د احادیثو په رڼا کې هم پیغمبر علیه السلام اخرنی پیغمبر دی. ما تاسو ته یو حدیث ووایو، هغه د مسلم شریف دی. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایي چې فضلت علی الانبیاء بست، د تمامو انبیاو په مقابله کې مال په شپږو څیزونو باندې غوروالی راکړی شوی. یعنی مطلب په ما کې شپږ خبرې داسې دي چې دا په مخکینو پیغمبرانو کې نه وي. نمبر 1
اعطیت جوامع الکلم، مال جامع کلمې راکړې شوې دي. جامع کلمې څه ته وایي؟ الفاظ کم او معنی زیاته. دا نبی اسلام څومره د حدیثو کتابونه دي او څومره عمر پر علماء لیکل وکړو، علما ختم شو خو د نبی اسلام د خبرو مطلب ختم نشو. یو کتاب راواله د بخاری شریف شرح راواله، فتح الباری حافظ ابن حجر لیکلی، عمدة القاری علامه عینی لیکلی دا، فیض الباری انور شاه کشمیر رحمه الله لیکلی. دا شان مختلف تاسو د احادیث شو. مسلم شریف د احادیثو، فتح الملهم علامه شبیر احمد عثماني سے عربی شرح لیکلی دا، تکمیله فتح الملهم مفتی تقی عثماني سے داغي بیا تکمیله لیکلی دا. دا شان بذل المجهود دا د مولانا خلیل احمد سهارنپور زم علماء دیوبند چې د ابو داود شریف د احادیثو د عربی شرح ده. دا فضائل اعمال چې لیکل مولانا زکریا رحمه الله، دا تاسو سره د فضائل اعمال اردو ول علی مخکاری. د موطا امام مالک د احادیثو کتاب د اوجز المسالک د عربی شرح لیکل. وې زبا یو عالم وای چې زبا مسجد نبوي کې ناسوم د عرب علما په یو کس باندې رغون شي. وې ما ویل چې د یو عالم عرب عالم نه ما تاسو کو چې په چا باندې راغون شوی و چې تاسو په دنيشته موږ و چې د اوجز المسالک مصنف راغلی و چې زوره لملان مولانا زکریا رحم الله ناس عرب علما پر راغون شي. دا چې کتابونو الله د اردو کتاب الله دومره قبولیت ورکړي دا د احادیثو سپیشلیسټ وای ما وته چې دا دومره تعجب ده څه خبره وای چې یو دا چې دا کتاب امام مالک صاحب لیکل دی او مولانا زکریا رحم الله فقه حنفی والا دی، لیکن دا خلک دومره کولاو سینې والا دي بهم د احادیثو له شرح کړي. په دیو کې داسې د مسالکو په مابین کې ائمه سرور ائمه په مابین کې داسې سبوغه زاداوت نشته او دویم سړی عجمی دی او په عربی کې د کمال شرح لیکل. دوباره حال زره دي خبر وضاحت وس نشم کولای، اره خبر ځان له مستقل بیان دی. خو نبی اسلام وی چې تمام انبیاء باندې ما ته پشپغو خبرو کې غوړواله حاصل دي. نمبر 1 جوامع الکلم چې الفاظ کم او معنی زیاته. مړه زه به تاسو ته خبر وکم. یو ماشوم سره غپ لګولې نبی رسول الله، یو ماشوم داغه مرغې مړاوه او دا مرغې نو غیر نبی رسول الله هغه ماشوم په لار کې ولیدو، ویل یا ابو عمر ما فعل النغير، ابو عمر ساغه نغیر مرغې څه شو؟ نو هغه ماشوم نه چې څه زوره کې وریا دي په جړا شي. نو نبی رسول الله به دا ماشوم په دې باندې چېړو، پیدا هغه نغیر مرغې دي څه شو؟ علماء د دې یو جملې نه 120 مسائل راوستي دي ته جوامع الکلم. په غب کې خبره کړې ده علماء وتناس د دین ته راوباسي. سبحان ټول وای سبحان دي ته جامع کلمات. یو خبره دخلینه فضل نه راوتی که خندلې دي نو اب په شریعت پروت دي. سبحان الله. نو وی نبی رسول الله چې ماته جامع کلمات راکړي شي اوتیت جوامع الکلم. دویم ونصرت بالرعب، پر رعب سره زما مدد کړی شوی دی. رعب څه ته وایي؟ نبی رسول الله چې په کم ځای کې ناستو نو یو میاش په مسافت سره ډیر چاپیره به د کافرانو په ځلونو کې هو پروت. نبی رسول الله په مدینه کې خو یو میاش دې طرف ته یو میاش دې طرف ته دا خلک به سره پیدا اسی به کافر یې لري چې دغه دی راغی. نو لہذا د نبی رسول الله وایي چې زما مدد او بیا چې نبی رسول الله په چا پسې لشکر ته میدان ته ورشي بیا ولا هغه یو کافر نبی رسول الله ته ویلی وای زه به مړ کوم. نبی رسول الله ته وایي نبی رسول الله ان شاء الله زما د لاسه بزي باجی سړی له چیلنج په چیلنج دمکی ورکی هغه ول تبه زما د لاسه دي. نبی رسول الله ان شاء الله زما د لاسه بس هغه بیا د قورزن روړی نه ده پړل وای چې دوی ول بیا موږ زه ترسه. نو په دې احد کې په نبی رسول الله پسې ګرځېدو ولی وای وکنن زمانہ بچونو بیا زما خیر نشته. وای چې نبی رسول الله مخې لراغه وای صرف یو لرګي راوغه سودازه ولې په لګوه بس هغه په دغه ځای لاسي خو چې غوالي وای نبی رسول الله مړ وای خلق ولا غیرت ورکو چې به غیرت اله په لرګي لګېدلې هغه ول ده لرګي دی خدای د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ویل دي دا برشتیا کیږي او ما قزخه مواغه چې سوري هغه ول الله د مرګ ذریعہ ورته په لار کې وای आवाज هم بدل شو لکه د حیوان بشان بڑاله وګاو بیا مړ شو. نو لہذا دا د نبی رسول الله روب هغه ول تاسو لرګي وای کنه نه په ما لاړم راتو کلی وځه به مړ وای دا روب. نو نبی رسول الله وای چې ما ته شپږ سيزونه راکړې شوې دي. یو جامع کلمات، دویم ونصرت بالرعب، دریم واحلت لي الغنائم مال غنیمت زما لپاره حلال دی. په خوانو پیغمبرانو به jihad وکړ د کافرونو به چې څومره مال پاتې شو آی په کولاو میدان کې کېښودو د اسمان نه به ور رانه اوچت
بس ځان له بچانه استعمالو او چې هغه ور برا نه هغه مال به اقشان پروتو نو پته ولګي چې د چانه په دې jihad کې سورانه شوی استغفار کوي او نبی رسول الله وایي چې زه غنیمت راغون کوم نو ماته ځان له استعمال ولش. دریم نمبر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، زما د پاره د ازمکه چې دنو دا جمعات دی، مطلب که زه جمع منزل راونه رسم نو په کور کې موس کولای شم، په دکان کې کولای شم، په بازار کې کولای شم، په پمپ کې کولای شم، په هوټلو کې کولای شم، لکه سړی په دوران سفر کې. او په خوانو تمام پیغمبرانو په شریعت کې قانون داو کمرې او چې ځان به مذهب زیاته رسي داغو په کور کې موس نه کېدو، داغو په بازار او په دکان کې نه کېدو. او نبی رسول الله وایي ټول ازمکه زما لپاره موس دی. نو مسلمانان د جمع د موس پابندي کوي، لیکن که چېرته په لار رواني موس ته قضا شي په پټي کې ولاړی، په پوله ولاړی.